باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله. جماعة محترم مسلمان ورونو تو جمعنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات مبارکہ تذکرہ شروع دا نبی علیہ السلام کم صفات ہو لکه څرنګه نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دا یو صفت تا دوی جمعې په دی باندې خبره وشه اندرنګ نبی علیہ السلام ولا کومه دا صفات سراج منیر دا یو صفت تا اندرنګ نبی علیہ السلام ولا صفات اغا تبلیغ هم دا یعنی الله پیغام خلق ته کومه دا رسول داعی الی الله دا د نبی علیہ السلام ولا صفت تا دی صفت هم قرآن کې ځای په ځای کومه دا ذکر شوی دا نبی علیہ السلام څرنګه مبلغ او څرنګه داعی الی الله څرنګه دا صفات کې کومه دا کمال تر رسیدل نو پدی بنی هم متزون خبران په کور دا الله ګور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمد نارتونا مخ کې پټول دنیا کې حکومت دا فساد و ظلم و اللہ جل جلالہ قرآن پاک کی فرمائی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون اللہ رب العزت فرمائی ہر طرف فساد ہو پا بر کے پا بحر کے پا وچے کے پا لمدے کے پا شہرونوں کے عوام کے خواص کے رعایا کے بدشایانوں کے خزوں کے نروں کے ہر طرف سکومت زندگی ہر شعبے کی سکومت فساد ہو عقائدوں کے فساد نظریاتوں کے فساد ہو اعمالوں کے فساد ہو اخلاقوں کی سکومت فساد ہو معیشت کے فساد ہو معاشرے کی سکومت فساد ہو ہر زوئے کے فساد ہو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترتنون مخ کی انسانون عالم انسان سکومدہ دی خودکشی ارادہ کڑی ہوا لکہ اللہ جل جلالہ وضع کے ارشاد فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ستوسه د ور په کنارې باندې سکومه دا وی لوړ وای ور په کنارې باندې وای بس
یعنی یو غاټه کډاوي تاکي ور څکومه د لګیدلې وي او هغه خندقونو کې څکومه د تیرېدنې د پریوتنې د پر څکومه د یو فرد نو هغه کې څکومه د یو جماعت نو بلکې ټول انسانیت څکومه ده دغه د ور په حلقت کندې کې ورغورځان کوونې د پر څکومه د تیور وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم. بس الله رب العزت انسانیت څکومه ده دغه حلقت ولا کندې ته پریوستنې نه الله رب العزت انسانیت څکړل دای باج کړو. خو بچ کېدنې لکه څنګه دنیا څکومه ده دارالاسباب ده ظاهري سبب او الله رب العزت خلقو د پره دغه کندې د حلقت نه څکومه د بچ کېدنې د پره ظاهري سبب ورته الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس وګرځولو. حدیث پاک کې د دې خبرې څکومه ثبوت ملويږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې مو مثال اور د تاسو مثال دا سیدا لکه څنګه ور لګیدلې وي و دوی کې هغه ور طرف ته څکومه د کیړي مکوړې دغه چنجي دا پتنګ دا څکومه دا ورغورځنګونه کوي لګيوي او یو سړای لګيوي هغه بچ کوي خو غو بچ کېدن غوړي نه بلکې اخ طرف ته نور ورځي تاسو بلې دی کله چې د زمي موسم کې څکومه دا غوړي موسم کې کله بارون وشي نو میږي څکومه دا مکه نه راوځي څکومه پرې وزروي نو غا روشنی طرف ته زم د ورولي څکومه دا د څه هم وګوري ور ولا روشنی ولا شای هغه طرف ته څکومه دا ځون ورچې. نبی اسلام فرمایي چې تاسو هم اندرنګیو تاسو د ور په کیناري باندې څکومه دا د جهنم په کیناري باندې څکومه دا ویلوړیو او تاسو ورځيږي لګي ورځنګونه کوي او زلګین تاسو څکومه دا مټونه نه څنګه ورسته کوم منت سمجد درته کوم څو ګره د ور تور ورځنګ ونه کوي. نو گویا حال دا او څنګه وخت کې انسانيت څکومه دا ټول یعنی د خودکشي څکومه دا اراده کړی و یو ملک نه یو څکومه دا علاقہ نه بلکې ټول دنیا څکومه دا حال وو. شاید څکومه دا چوکي بس صفات وو شجاعت وو یا سخاوت وو یا څکومه دا اخلاق وو خو دغه ټولو شیونو کا بعض خلکو کې دغه صفات وو نو دغه ټولو شیونو روح څکومه دا بدالو. مثلا کایو سړی به ځون څکومه دا بهادر غنلو سمو کې شجاعت تا نوغه با شجاعت ولا خپل د صفات به څنګه استعمالولو هغه به دی په ذریعہ سره بدکری او غلی به څکومه دا کولی. خو غټ خلک بو رئیس خلک بو هغه به کله غلا وکړه نو په خپل غلی باندې به فخر کولو بلکې بعض دفعه به څکومه دا مجلس بلګیدلیو مجلسونو کې به خپل د کرتوت ولا څکومه دا اشعارو کې به بیانولو دا خپل کرتوت سمو خو به داسې ډغا وکا به مو داسې نقب ولا غولو دا مو کو په خپل څکومه دا دغه شیونو باندې به څکومه دا فخر کولو په بدکری باندې به څکومه دا فخر کولو. نو درنګي څکومه دا انسانيت دا د څکومه دا هلاکت ولا غته څکومه دا رسیدلی وو. الله جل دغه شون څکومه دا ګره ماحول په دنیا کې هر طرف ته څکومه دا فساد وو. څنګه کې مو نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله رب العزت هدایت او رحمت څکومه دا راوستولو دغه خلکو څکومه دا د انسانيت تربیت او د دوی تعلیم او تزکیه ذمہ داری الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څکومه دا وچوله. ګوره اوس کچری وا وړاونی محلاوی او یا وړوګه غونی کلی وی او بیا څکومه د مت هغه کلی کې خلق څکومه دا عملی اخلاق او اعتبار سره څکومه دا بالکل بگڑی وی اور معاشرتی برایانی ورکه هم موجودی وی شراب نوشی زنا کوي بد کوي ډکه غلې هر قسم ته برای هغه وړه ونی محلی یا وړه ونی کلی کې وی اور مت چوک داغه ذمہورتا رو کی سبای د دې ټیکون د تو څکومه دا ذمہورتیا ده. نو تاسو سوچ وکئ چې موږ پر بدا کور څومره مشکل وي څومره بودا موږ کور څکومه دا مشکل څکومه دا محسوس کوو. نو او بیا ګوره څکومه دا کافر نه به کچيري څکومه دا موږ ته صرف دومره هم معلوم شي کنه خپل محله کې چیرې دا مسلمانانو دي خو ډیر زیات څکومه دا سختي نو تاسو څکومه د تویر شي او دوی څکومه دا اصلاح تربیت کوشش وکړي دا خبره هم د پر څکومه څومره بیا درانه لګي. غیر خبره نه کوم صرف خپل مسلمانانو کې کوم خلک د سیوی څنګه سخت مزاج وي هغه چې کومه دا بالکل خبره اوریدنې مننه ته تیار نه وي مو هغه ته هم ورتنی ته تیار نه. اوس تاسو سوچ وکئ چې هغه ذات نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه ته کومه دا حکم ملويږي چې صرف مکانه صرف مدینه نه صرف کومه د جزیره العرب نه بلکې ټول عالم کومه د تو په ذمہ ده د دوی ټیکون او اختیم کې د عالم حالات څنګه هغه تاسو بیان شلو او تاسو بار ووري انسان ته انسان نه لوري ته بشپای له شپای ته کومه د ورې دلا
هر قسم ته برئی هر قسم ته کومه دا یعنی کوم نه کوونی کرونه وغاټول کومه دا هغه کې موجود وو نو الله رب العزت د حکم کوي چې اوس به دا حال ته پر اعراض باندې راولي او ته موجود پر کومه دا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا زه تو ټول د پر الله رب العزت کومه د رسول رسول زه د الله رسول هغه الله تعالی رب العالمین ده هغه رب العالمین ده رحمت للعالمین کومه دا هغه د ټول جهان رب ده او د ټول جهان د پر الله په رحمت کومه د هدایت رسولنګي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمو ورتیا کلا الله رب العزت ویر کلا بیا کومه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دغه یعنی دا ګره مقوله دی وا چې په هر انسان کامیابی کې هر انسان کوم دنیا کې عظیمی کرامي کوم دا کړی وي نو دي کې چونه چو خدي کوم دا یعنی ورستا دی موري یا کوم دا اور ولا د خد کوم دا لازمی څه شی وی لوس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم څکله زمورتي ملو شلا نو حضرت خدیجه الکبرى نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دا خپل باندې صفات ولا کوم دا یو جامع نو دی باوجود هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پریشانی به حکومت در پیش کېدله دا غزي کې بن حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه به حکومت نبی علیہ السلام ته تسلیانی حکومت ور کوله اندرنګ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هم حکومت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تعلیماتو کې حکومت ډیر دی پهلوانه کې د دې حکومت خلکو نه حکومت دغه طبقه د خزو ولادو په یوونه کې ډیر حکومت کردار ادا کړی دا بهر کا خبره حکومت دا کېدله چې الله جل جلاله په داسې حال کې چې کله انسانیت حکومت په گمراهی کې ډوب وو الله رب العزت د دوی حکومت تربیت د پره نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکومت دنیا ته راوستولو ټولو نه پیاله حکومت نبی علیہ السلام خوفیه حکومت دعوت ورکړو ټولو نه پیاله حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مخته حکومت خپل دعوت پیش کړ چې اے خدیجه د مو په مټو باندې الله رب العزت د نبوت ولا بوج اچولای دا مو ته حکم وشو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق سو داغه الله رب العزت مو په مټو باندې حکومت دا بوج اچولای د نبوت ولا اور دې حکومت ته پهلا دعوت در کوم ته ایمان راوړه د کلمات حکومت دا وایا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بغیر څه حکومت دا کیلو قال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعوت باندې حکومت لبیک ویلو ایمانی قبول کو ګوره دا خبره حکومت مو مقتدا چې ډیر غاټ نه غاټ با کمال انسان ویلی نوي بور خو خال حکومت دغه کمالات تسلیمي لیکن دغه خزه دغه کمال تسلیمونه د پر حکومت ته یورا نوی ویلي سهار خزي مقتد خپل خوان حکومت ته کمزوري نیوي څنګه نور خلکو مخته نوی حکومت ډیر غاټ نه غاټ حکومت سړای وي نو خزه حکومت دغه بزرګي حکومت ډیر کم تسلیمي لیکن د موت سواقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی علیہ السلام اخلاق د نبی علیہ السلام طهارت د نبی علیہ السلام نفاست دی منی حکومت یعنی 10 نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټول غوړه زیات حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها حکومت نشدوا هغه مخته هر څه شیو بغیر څه چون چرا ویلی څنګه ته پاتو چې نبی علیہ السلام نجی ژوندۍ نبی علیہ السلام خلوت جلوت حکومت څنګه یو هغه ته هر څه حکومت پاتوا نو فورن حکومت ایمان وروړلو ایمان قبول کو تخیر حکومت و نه کولو دیو جنت کوم زیات چوته نشدو وینو هغه په ځړه کې دغه قدر نه ویلې ته هغه ته حکومت دغه ټولې کمزوري حکومت پاتې چې دي کې څه کمزوري دي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات یک دسته کوم زیات نشدو کوم ورته ټولو نه زیات نشدو بیبي مبارکه حکومت دا ګور ټولو نه زیات حکومت نشدو ورته حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پہله حکومت دا ټولو نه زیات ایمان وروړلو پہله حکومت دا ایمان وروړلو په 15 سال حکومت نبی علیہ السلام سره پیدا حالت کی حکومت تیر کلو اندرنګي نبی علیہ السلام ولا مخلص رازدان حکم دوست کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څنګه نبی علیہ السلام ولا بچپنا هم لیدلی و نبی علیہ السلام ولا ځونی هم حکومت لیدلی و هغه ته کله نبی علیہ السلام دعوت پیش کو نو مقصد نبی علیہ السلام ټول ژوندۍ و چې مو نبی څنګه دا سړی څنګه د حکومت دی ژوندۍ څنګه نو فورن حکومت ایمان وروړلو اندرنګي د نبی علیہ السلام حکومت غلام زید بن حارثه سبیدا نبی علیہ السلام دین خپل مو بولا بیٹه حکومت جوړ کلو خپل ځای حکومت وګرځولو بهر کې دا هم حکومت خادم او خادم هم حکومت اکثر خپل ملکانو نه شکایت کوي
لیکن دې ته هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند کومه دا مختو د نبی علیه السلام هر قسم ته ژوندۍ د دې کومه دا مختوا فورا کومه دا څنګه نبی علیه السلام دې مخته ایمان پیش کو فورا کومه دا ایمان وروړلو اندرنګي دا نو کولو بچای دغه تربیت دغه کفالت نبی علیه السلام په خپل باندې کړی دا یعنی حضرت علی کرم الله وجهه دا هم کومه دا نبی علیه السلام ایمان باندې فورا کومه دا لبیک یي اوس تعالی رب العزت حکم کوي چې قریب کوم رشتہ دارون دي هغه ته کومه دا پیغام ورسوا وانذر عشیرتک الاقربین نو صرف چند افراد پورې کومه دا دعوت محدود نو خپل قریبي رشتہ داران کومه دا پوي کا چنانچہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سردارانو مخته کومه دا خپل دعوت پیش کوي وارد صفا په غونډۍ باندې نبی علیہ السلام تشریف راوړلو ټول کومه دا اکټه کړو هغه نه تاسو کو ته مو تاسو کې 40 سال کومه دا تیر کړو نو تاسو کومه دا یا په درویغو باندې لیدل ان سمو درویغ غلی وی نو ټول ورته یب زبان ویلو څه نه مې نبی علیہ السلام ته فرمایلی چې کزه تاسو ته وایي چې دغه صفا کوم غونډای د دې کوم غار د دینه ورسته د دشمن یو لشکار تاسو باندې حمله کوي نو تاسو به دا خبر ومنئ ټول ورته ویلو ته ویلینا اے محمد تو اوس پر حکومت د درویغ نه دیلی حضور علیہ السلام ته بغو صادق اور امین حکومت یلو نو حضور علیہ السلام تعریفونه به حکومت کولو او تعریفونه کوونه باندې حکومت مجبور هم نو نبی علیہ السلام ته فرمایلی ته تاسو ته خبره کوم هغه ومنه هغه ول څه شي دي نبی علیہ السلام ته فرمایلو لا اله الا الله تفلحون تاسو کلمات حکومت وایو تاسو به حکومت دا کامیاب شئ دنیا کې به هم کامیاب شئ آخرت کې به هم کامیاب شئ نو هغه خلق حکومت دا هغه کې ابو لهب هغه حکومت نازبه الفاظ نبی علیہ السلام ته استعمال کو تبن لك یا محمد لهذا جماعتنا ته محمد ته هلاک شنوز بالله تاسو کومه د مو دي خبره ده پر راجامه کړیو به الله رب العزت د دې هم کومه ده په دا خبرو باندې پورا سورته تبت نازل کړو د دې هلاکت کومه ده اعلان یې کوي فرمایلو وانذر عشیرتک الاقربین خپل قریبي کوم د دې اغا هم پوي کا نو نبی اسلام یو طریقه خداغه اختیار کړه د خپل پویونه د پره ته صفا باندې صفا نشدو کومه د خال کې راجامه کړو هغه ته کومه د دعوت ورکو بل طریقه نبی اسلام د دې دعوت ولا داو کړه سیواره د نبی علیہ السلام ټیکاله دعوت وکړو اټول حکومت دار جمع کړو ټیکاله پړنې د بعد حکومت نبی علیہ السلام خپل دعوت دو مخته پیش کړو لیکن اټول ورته بعد رات ویلو منتشر شلو ورنه به هغه وخت روغلو صلی الله رب العزت طرف نور حکم روغلو فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین سمو نبی اوس دعوت حکومت کھول کر بیان کا سر عام مشرک ہوتا دو مشرک هم حکومت پروا ما ستا زتو د پر حکومت کفینګي زبې د تو حکومت دفاع کوانګي به نبی علیہ السلام با عام خلکو ته دعوت شروع کولو بعض اوقات به میلې حکومت لګې دي غټه غټه میلې به لګېدلې ا دې ته نبی علیہ السلام تشریف راړو هغه به حکومت پویولو او کما کې ولا حکومت پوی نشو نو نبی علیہ السلام یې به وارد حکومت طائف ته تشریف وېستلو او شاید طائف له حکومت د مو خبر اومني نو طائف له حکومت نبی علیہ السلام سره هغه سلوک وکړو سلوک وسره د مکه ولا هم نو کړای جبه سره ته بادر دویلو اور په کونو باندې حکومت نبی علیہ السلام دومره وښتلو چې نبی علیہ السلام جبه سره هم حکومت په زړه باندې زخمی کو او په کونو باندې وښتو په جسمي حکومت زخمی کړو او ټول پانی حکومت ویني مبارکو کې لت پت چلے لیکن دی باوجود هم قوم ته بد دعا نه کوي بلکې دعا ورته کوي چې الله مهدي قومي فانهم لا يعلمون یا لم قوم ته هدایت وکدا پویجینا ډیر لاس کوله پر نبی علیہ السلام مکه کی دعوت وچلو ګرداد نبی علیہ السلام ولا هغه داعی الی الله ګرب متست خبر شروع کړ نبی علیہ السلام صفات مبارکات څه حکومت بعض صفات لازمه دي بعض صفات خاصه دي حکومت نو نبی علیہ السلام یو صفات دغه هم تبلیغ داعی الی الله الله رب العزت طرف ته حکومت خلق ربلل نو ډیر لاس کوله پر حکومت نبی علیہ السلام مکه کی به د مدینی ته حکومت نبی علیہ السلام تشریف راوړو مدینی کې هم حکومت دعوت او تبلیغ سلسله نبی علیہ السلام جری سری حکومت وسطلا تاکه کې انفرادی تبلیغ هم یو حکومت پویوان او اندرنګ حکومت اجتماعي تبلیغ هم په مجموع کې خالبه حکومت را جمع کړو نور اجتماعاتو کې حکومت نبی علیہ السلام به خلکو ته د الله رب العزت الله پیغام حکومت رسولو دریمه طریقه حکومت نبی علیہ السلام ولا دعوت ولا دعوا وفود وفد به حکومت برابر کولو اور هغه به حکومت دلی ورستولو ته تو فلانی مل تلور شي فلانی لکه تلور شي فلانی قبيله تلور شي هغه ته حکومت د پیغام د مولا حکومت ورسوي سلورام کور حکومت داو کلا دا خبره خلق کوم خلق په دعوت لري کې رکاوټ جوړ شلو
کوم خلک دعوت په لري کې حکومت دارو کوټ جوړ شو چې هغه د الله پیغام مخکې نه پرېږدول دوی کې کوټ جوړېدلو نو بیا حکومت الله رب العزت طرف نه د توري وی چې توانې هم حکم راغلو جهاد ولا ته اوس تور راوي چاته کو اور دغه خلق حکومت کوم خلک دغه پیغام رسونه کې حکومت روکوټ جوړ شي دغه ورمجونه حکومت اوس کاټ کوي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر اجازه ورته حکومت دي خبره به هم ملو شو څلورمه طریقې کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغام خلق تر سمونه دا اختیار کو کوم مختلف ممالک هغه ممالک ولکم حکمرانان هغه ته کوم د علاقو ولکم سرداران دا غو په نامې باندې نبی علیہ السلام دعوتی تبلیغی چټیانی حکومت ولې کې خطونه حکومت ولې کلو یمامه ولا حکیم ته خط ولې کلو روم ولا کوم قیصر هغه ته خط ولې کلو کسرا ولا کوم بدشو بدبخت خسرو پرویز هغه ته هم حکومت خط ولې کلو هغه ته کله د نبی اسلام ولا خط ورسېدو نبی اسلام مبارک نامه ته کله ولې دلا نو هغه خط حکومت وښ ولو ټوکړې ټوکړې کلو نبی اسلام ته کله اسلام لوش نبی اسلام فرمایلو چې څنګه دي مو دغه چټي د خط حکومت ټوکړې ټوکړې کړه دا الله به دې بچي اندرنګ ټوکړې ټوکړې کوي به نبی اسلام جبه مبارک نه حکم ټکه وتلو به ما هغه شونتي وشو چې څنګه نبی اسلام فرمایلو اندرنګ د حبشي ولا بدشو حکومت نجاشي هغه ته هم حکومت د خط ولې کلو هغه به مسلمان شو نو چونکی مدینه کې اسلامي ریاست حکومت قائم شو دیو جنا د دعوت ولا میدان حکومت هغه وسی شلو اوس کوم احکامات را نزل کیدلو هغه صرف جبی پوری نو عملی زندگی سره حکومت شانو تعلق وو هغه به هم حکومت نافذ کیدلو حدود حکومت هغه به اجرا حکومت کیدا اسلامی احکام حکومت هغه به اجرا کیدلا د زندگی کې هر شوبې کې به حکم حکم را نازل دلو هغه به عملی حکومت نافذ کیدلو دې د واجنه سکون او امن او چین او هر طرف ته چونکه اسلام د امن حکومت درس ور کوي نو امن او امان وو دیو جن مودا خبره ډنګي کې چوټ باندې کو چې دنیا کې اسلام کا شیر روغلو نو ان شاء الله ټول دنیا نه به حکومت فساد ختم شي دا به امنۍ به حکومت ختم شي خلکو ته براحت آرام حکومت ملو شي نن خلا د مفیو کی پورا پزنه کې باندې ته وا ټوکړه د سینې شپش کوي څنګه چې پورا د الله رب العزت ول دین حکومت ژوندای او د یود وساتای اسلام صرف پوجا پاٹ نه مانه دا نه ده صرف باسته کې کی واره روشن بس عبادت وکړي او یا په میشته کې حکومت دی واره دی عبادت وکړي ایسایونو غني حکومت د چوک افتری دی چوک اتوار دی چوک کلیسه ته چوک ګرځي ته بس واره روشن دعوت وکړه بس مذهب ول خلکو کې شامل شنګي مذهب کې شامل دن اسلام کې دا نه ده ها بس صرف حکومت وخت کې واره دی المنز کوم یا پورا کول کې واره دی عید ول حکومت المنز کوم الله جل جلاله صفول فازو کې قران کې اتنا مسلمان چوکتا یا ایه الذین آمنو دخلوا فی السلم کا صرف المنز نه ده صرف روزه نه ده پورا لپو کې اسلام کې داخل شاله به مسلمان حکومت دا غنل شي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض کې د کتاب ولا په بعض حصے باندې حکومت د ایمان راوړن او بعض حصے باندې حکومت د ایمان نه راوړن نو څوک څه داسې وی لپو کې فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ته چوک هم دا شونتی وی ته بعضی مانن بعض نه مانن بعض کې بخپل مرزي چلاونګي نو بس دا خلق رسوایی دا په دنیا کې هم اور و یوم القیامت یردون الی شد العذاب او ورځ د قیامت به دا خلق سخت ترین عذاب طرف ته حکومت بوتل شي نو عبادت حکومت کو شریعت مطابق او تجارت کون د هندوانو مطابق سیاست کون د انګريزانو مطابق ټول معاشري کې حکومت معاشره سے حکومت چلاونګي يهود مطابق حکومت الله رب العزت فرمایي ته دغه سزا د خلکو ته دنیا ژوندۍ کې به هم رسوایی وي او دغه رسوایی څخه کله تیر شي به د قیامت ورځ سخت رسوایی به حکومت بیلوي قران دین دا نیمګړی نه ده چې بس صرف حکومت یو څو عبادت نه تدرکړي دي نور کې حکومت پرېښه نه بس به نورو کې تو خپل مرزي دي يهود ولا طریقه اختیاري یا د حکومت نصارا ولا طریقه اختیاري نه مکمل حکومت نبی اسلام د ژوندۍ په هر شوبې کې حکومت د دین خیال ده ته به څنګه حکومت ژوند تیرای نو مدینه کې چونکی اسلامي ریاست قائم شو نو لہذا د حکومت د دعوت ولا کومه دایره کار وغه ډیر زیات وسیو د نبی اسلام تبلیغ حکومت د نبی اسلام کوم دعوت وو دی هغه خصوصیات وو هغه د واجنه نبی علیہ السلام په دعوت کې اثر هم او ډیر لګي ارته کې حکومت پورا عالم کې حکومت هغه پهلو شلو دی موت سو آقا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دعوت هغه ته هغه ګوره د انساني تجرباتو باندې حکومت مبني نو ذاتی سوچ باندې حکومت جوړ شوی نو لکه څنګه بعض خلک پوسی
سوشلیزم څخه د دعوت شروع کی څوک څخه د کمونیزم دعوت شروع کی څوک څخه د څشي دعوت شروع کی څوک څشي به کغونه ته تاسو کې صدا نظام ته چیت نه وروړو دا جمهوریت یا څخه د سوشلیزم یا کمونیزم یا د سورا دا تاسو څخه څوک بدته یې تیر تجربه په بنیاد مداغه شای ایجاد کو ځکه د دې دعوت چلاوانګي څوک به یې تیر مشاهدات او مشاهدي په مطابق په څخه دا شای جوړ کولو با او چوک بھی چیرې انساني نظریات مطابق فلسفه او چوک بھی ته فلسفه مطابق چوک بھی خپل خپل فکر په ذریعہ سره لیکن د ګور مو تو آقا نبی صلی الله علیه وسلم کوم دعوت وکنا د ذاتی تجربه باندې نه وخه نه کوم د ذاتی استفاده وا بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دعوت و د وحی و کوم دا څه به الله رب العزت یلو ورته څه به الله رب العزت طرف نه نازل کیدلو ما هغه به کومه د بندګانو تر رسولو ما علی الرسول الا البلاغ بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل طرف نه نه دی جوړ کړي معاذ الله بلکې نبی علیہ السلام ته کوم پیغام الله رب العزت طرف نه راغلو نبی علیہ السلام هغه مخکې کومه دا رسولو بعض اوقات بو ته خلق ویلو چې څه تبدیلی وکړه خپل دعوت کې نو نبی علیہ السلام تو فرمایلی چې دا اختیار دی مو په لوس کې نه د د خپل دعوت کې تبدیلی وکنګي و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقران غیر هذا او بدله تکله بده دا قران اورول شو نو دوی ویلو چې دا ډېر سخت قران دا خو مو کومه دا د مو کومه فلسفه ژوندۍ ده د مو کوم نظام د ژوندۍ ولا مو کوم نظریات دي دوه غسر ټکرويږي ټول کومه مثلا انسان څه کومه کله خواهشاتو پسې ولګي کنه نو بس هغه به د سیډون شي هغه خواهشاتو سره څه شی به ټکرو کیږي کنه هغه به هغه شیخ خپل مخالفت کی کومه دا غني نو دوی هم څه کومه دا کوم خواهشاتو دوی خپل کوم نظریات جوړ کړي او نظریات څه کومه دا کلاقمه د پر الله رب العزت خپل احکامات څه کومه در نزلولو زه به څه کومه تردید کولو نو دی وجنه دوی به ویلو چې تدې کې څه تبدیلی وکا نو قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي سمو حبیب دوی ته وایي زه په دغه تبدیلی کې څه اختیار نه لرم چې کوم تاسو مو ته کومه د مطالبه کې دا د مزدتی کلام خو نه ده کنه ان اتبع الا ما یوحى الی زه خو کوم هغه شی اتباع کوم بس هغه شی تاسو در څنګه چې کوم شی موته وਹੀ کومه د کیږي کوم شی مو طرف الله رب العزت طرف نه نازلېږي زما هغه کومه درنځلو سورۃ نجم کې څه فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ته بس مو نبی ځونه نه خبرې نه کوي نه ځونه نه جوړي مو نبی ته څه شی هم تاسو به نه دا الله رب العزت طرف نه ورته وਹੀ کومه دا شوي وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دعوت ولا خصوصیات وغه کې یو کومه دا او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کومه دا خپل ذاتی تجربات په بنیاد باندې کومه دا خپل ذاتی ځون طرف نه کومه دا خبرې یا څه شی دا کومه نه نو بلکې څه شی هم نبی علیہ السلام خلق ته رسول او غو الله رب العزت طرف نه وਹੀ ودی وجنه دعوت کې قران خوان کې ته قران خلق ته اوروي په دعوت کې کومه دا د نبی علیہ السلام ولا حدیث مبارکه خوان کې ته خلق ته کومه دا اوروي نو دا د نبی علیہ السلام یو خصوصیت او سماع علی الرسول الا البلاغ څه الله رب العزت طرف نه نازل شي دی بنی اول ځون پویون داس د کوان کومه دا به حال کو ته ما هغه شونتي رسون دویم خصوصیت دی موت سو آقا نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت او تبلیغ ولا داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دعوت باندې چونه څه شی غختلونه معاوضه به کومه نه غختله دا به نه یلو ته تاسو مداوت ډیر په شابه اوس مت دا شای کومه دروړو قل ما اسالکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین ان اجری الا علی رب العالمین ته بس د ما څه شي دی هغه په الله په ذمہ دی مته دی اجر دی معاوضه به الله رکې زه په خپل دعوت باندې تاسو نه کومه دا څه نه غواړم دریم خصوصیت د نبی علیہ السلام دعوت ولداو چې د نبی علیہ السلام په دعوت کې ډیره سادهګي و بعض خلک به تاسو لیدلی وي تقدس خبرې کوي چې عوام په نه پوهیږي کومه دا داسې مشکل الفاظ کومه دا استعمالي چوکور باندې پوهیږي نه داسې فلسفات کومه دا فلسفیانه انداز کې داسې خبره کوي چې چوکور باندې پوهیږي نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومه دا خبره ډیره کومه صفه سترا نبی علیہ السلام دعوت کې کومه داسې شیون کوي چې باندې بخال پوهیدلو چونکی وਹੀ وا څه وਹੀ برتلا غو کومه دا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت دا اوس پزیک شیون دي جنوار ټول ګوري اسمان ګوري زمکه ګوري غرونه ګوري سمندرونه ګوري دا ټول شیون کومه دا شیون به ته مختکولو ته تاسو دا وکي غور او فکر وکړئ چې دا څنګه کومه الله په پیدا کړی دي
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. دغه شیون چې کوم د موت سګورو دغه شیونو به کومه دا نبی علیہ السلام به دغه شیونو طرف ته د الله په حکم سره کومه دا متوجه کولو چې دغه کې تاسو سوچ وکړئ دغه کې تاسو کومه دا فکر وکړئ ته الله رب العزت دا څنګه پیدا کړی دي نو تاسو په توحید باندې کومه دا پوه شئ. اندرنګ څلورم خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت ولا کومه دا حکمت اور موعظه. حکمت اور موعظه نبی علیہ السلام دعوت کی کومه دا داو حکمت کومه دا هغه خبره ته لې شي چې کومه زړه کې ورکوز شي اور موعظه حسنه دا هغه خبره ته لې شي چې هغه سره د سړي زړه کومه دا مطمئن هم شي. ډیر خلک داسې وي چې هغه ډیر زوردار کومه دا بیان وکي خپل کومه دا هغه الفاظ په ذریعہ سره مخاطب غلې خو کی چې چاته کومه دا خبره کې غلې خو کی خو مطمئن کوي نشي کومه مطمئن تر بیا هم نه وي. ډیر خال داسې وي چې لچکدار کومه تقریر وکي خال وژړي خو د چا ژوندۍ سره کومه دا بدلېږي نه. نو نبی علیہ السلام دعوت کی کومه دا خصوصیت وو چې نبی علیہ السلام څه کولو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. دا څه خبره صاحب زړه ته کومه دا کوزیدله اور دا څه خبره هغه باندې کومه دا انسانیت سکیدو مطمئن کېدو. ان شاء الله دا به کومه دا جریوی د نبی علیہ السلام صفات او تذکرہ مو شروع کړی و لکه څنګه نبی علیہ السلام رحمت للعالمین څنګه نبی علیہ السلام سراج منیر اندرنګ نبی علیہ السلام داعی الی الله مداد نبی علیہ السلام صفات داعی الی الله مبلغ الله رب العزت طرف ته خلق کومه دره بلل په دغه صفات کې نبی اسلام څنګه او تاسو مخته خبره وشي تب ان شاء الله بلې جمعې کې بینو نو به خپل نبی صلی الله علیه وسلم سیرت بینو دی بنه بزون کو یو تاکي مو مخته کومه نبی اسلام ژوندۍ وي به مو هم کومه خپل ژوند هغه شانتي تیرو نو کامیابی به کومه د پندې سره مت الله رب العزت رکوي. الله رب العزت مو تاسو ټول ته په خبره باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.